بسم الله الرحمن الرحیم. مخته تم نمبر سبق کې دا و اما الخاص دي زنا خاص کوم واجبات دي حضرت مصنف صاحب مغا بین عام واجبات مو بیان کړي یو یشتو و پکې بیان شو بقایا پوتې دي 14 مثلا ناغه کې یو دا د فتعیین الاولیین للقراءه والفاتحه لهما دا اول دوه رکعاته هرمشه د پر د قرات او فاتحه د پر متعین دي دی کې یل شي بس دو کچری دوه رکعاته فرض المنزی ور کې یل شي کڅالور رکعاته ی کدرې رکعاته دی کې اول دوه رکعاته ډا کې یل شي نه قرات ور کې فاتحه شریفه ور کې قرات منل صورت یل بیا بل شد واقتصارها على مره د فاتحه یل سدي د یوزلی وکي دی باندې بلندوله کوي اختصار منه لندوله دین زیات بنه وزم صورت بیا سره یو صراط سره ملوي که صورت نه یا ستروي او ثلاث آیات قصوار ید درې آیات وی لاند مختصر قصوار منه مختصر یا او آیت طویله معها ید اوګد آیات سره ملو کی دا سید بس شلی بل واجب شد وتقدیم الفاتحه علیها بل زون تواجب یو دادا چې د فاتحه به د صورت نه مخ کیای سورات فاتحه او سړی کېل چې مخ واجب پر کړه د دوړم ویلی موتی ستور کې الحمد څنګه ورسته اول الحمد ال شی بیا سورات ال شی نه تقدیم مخ کی کولی تل شي وهذه علی من خداغه چوک به مخ کی کېده شته یلب کی پاغه چوبندی ضروری دی علیه القراءه چوب نکرات لازمی لکه ویلاوی یا امام مغه کولو د شته مقتدی بنه هنر بل واجب د مسر والقنوت فی الوتر وتر منځ کې دعای قنوت یلا واجب دی بل د والجهر فی موضعه جماعتا جهر المنز په خپل ځو کې جهر یې کا جامع سره کې دلو او کته ځون ته مسخوتان المنز د کول ته جهر کول شي سر کول شي پټل شي واجب نه ده تو اختیار ده او که جماعت شکل شو بیا واجب ده امام باندې د سینشل سمته به اختیار وي بیا فرق نه رسی پټل منزو سره کنه جب جهر یې جهر بخومه خو یې والمخافه كذلك ان صفات الامام باندې واجب دي مقتدی خو با صفات یې ورزي ولا شپې کې د چويس تا کنه کوم یو دی خو امام باندې خاصي ضروری د صفات و فټه مقتدی خو بیا سي خو خبره د امام د پر واجب ولا کله جامع سره وی المز به جهري بخومه خو جهري او مقتدی غد پر قبيله سړی ته اختیار ده که جهري سره شپې او کسریا د کی اختیار ده د نور فټ خاص بل واجب شاید سو انصات المقتدی مقتدی به چپ وسیږي وقت قراءت الامام سکله امام قرات کوي کدی دا معنا تو خل سره کوسی قرات نه شروع کړه به شیل ش نه انصات نه مراد الحمد شریف نه یلونه مراد دي دا نه د زوري د نور شونه مراد وي امام فسیتوا در د سره الحمد یا نه امام وسکه قرات شروع کړه د کنه د شروع کړه ته د سینې سز الحمد یا ازنه خلونه دا مساله خلیری کرا امام سی زنه سستان وی کنه زر الحمد نه شروع کی جوات المازی کی مو باپن زونت الحمد فرا کور کی خبره پټ زر بو سره راسی مو بنه پر کړي نه د سبانه کې نه جایز د امام مذهب مطابق الحمد ورکی نشته دینه معنا انصات ته بس چپ وسیدل او نور دینه زنه خلدا مطلب خلیر کله امام سبحانك اللهم کی سره لګي زور په سنیات متر زبا خیر د سبحانك اللهم وسره وایي څنګه الحمد جواز شروع شي الحمد بزب غلش دا معنا خستل شي خو مراد خصوصا دي الحمد شریف بني مټوله لانجا د نور خلکو سره اول الحمد ضروری غني وی سره جایز نه ته ضروری پساري ومتابعه الامام بل امام تبدری بيخي ضروری ده ټاک پاک سره علی ای حال وجده په کوم حالت کې ومندلو ته ورپسې ځون رسای ته لګیاوي درود شریف ته شروع کړه او امام تیز واغه د نقینا عذاب النار یلو السلام علیکم رحمت الله توس دینه بعد نشي رسول درود شریف بیړي کې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم نه بکای فريدا ضرورت نشته تشهد پر د سنت طریقه ته واجب وصول پرېګا دي کسه اذن خلق نه عذاب النار ته ځون رسول الله ربنا بس پرېګ دوره کی کا یا می سول سبحان رب العظیم کې لاګیاوي تو یو ریال امام یا لاو د نه پوس تو اوس دوره ته پر کې سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم مغسی یا دو تغلات کور کې لګیا امام پسې پوسېګا صحیح ده کنه د سینور ډېر لتونی خالر کیا کوي د شیطان دی کول پکور
وان لم يكن محسوبا من الصلاه اگر که داسې شای ته وکړو چې لمانځه نه نشي شمرل بیا امام پسې څه امام د رکوع کې ومندلو ته یې سه رکوع کې خو ماشاءالله ډېره ښه پیدا ده رسه ځون ورپسې رسون څه په هر څه خو سجدې کې څو بې صوره کې که شاعره پوڅې کې بیا به سره میلو شو ده ته ویلې نه که تیز داسې لمانځه نه نه شمارېږي یا الله بنده ثواب خو درته میلایږي که نه که رکوت ته نشي شماره دوی څه که یو شاید د لمانځه نه سره شمرل نشي رکوت په طور باندې بیا ورکې واجب ده ته به امام پسې ځون رسوي لستوڼي مستوڼي د که نه یې کورته کړي دي ګناه نشته به خیر ده پورته که خو ځنه خلک خاص یې لوړې وره ځون سولهیي رسولهیي څه کله امام راپوڅېږي هغه نه بعد سره شریکېږي ده بیا ګناه کې رسي